ابراهیم علیه السلام په سخته پریشانۍ کې و. مشرې بیبي هم نشو پرېښودی ځکه د هغې قربانو ته یې کتلو چې دا عراق نه زما سره شام ته سفر وکړو تنې تنها زما دپاره دا دومره سفر ما سره کوي ډېرې قربانۍ را سره دي نو د هغې قربانۍ ورته یادې وي نو هغه هم نشو پرېښودی. دلته حاجره بیبي هم نشو پرېښودی ځکه چې دا خو د بادشاه لور د ما له بادشاه راکړه د خدمت دپاره او اوس یې بچی مو شو وړوکی زوی سره په هغې کې دی نو څه وکړم دا پرېږدمه. ابراهیم علیه السلام حیران او الله څه وکړم دواړه بیبي جګړې کوي یو ځای ژوند نه کوي. الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو ابراهیم دا کشره بیبي دې ته روانه کړه بوځه جدا کړه دواړه. پیغمبر د بغیر د وحی نه خو کار نه کوي دا دواړه جدا کا. د ابراهیم علیه السلام خو دا مطلب و چې چېرته زه نږدې بل ځای ته به بوځم نو کله به هغې له ځم او کله به دې له راځم. نو روایتو کې راځي وایي جبري علیه السلام ورسره ملګری شو په اوښ باندې سواره شو ځان سره په تیلې کې لږ خوراک راواغسته او بتکي کې لږې اوبه یې راواغستې. ابراهیم علیه السلام دوه ښځې وي یوه سارا بیبي وه خپله مشرۍ ښځه چې دا د تره لور هم وه او دویمه ښځه دغه د بادشاه لور وه هاجره بیبي چې هغه وله ورکړه. نو د هاجري بیبي دغلته په شام کې زوی پیدا شو اسماعیل علیه السلام. د کشرۍ ښځې نه زوی وشو اسماعیل علیه السلام. دا اسماعیل علیه السلام چې دی که نه دا علما لیکي وایي د عبرانۍ ژبې او د عربۍ ژبې د دواړو د ژبو نه یو نوم جوړ شوی دی. د اسمع په عربۍ کې معنی ده واوره او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته ویلی شي. نو اسماعیل الله زما دا خبره واوره ای الله یعنی ما له زوی راکه. په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 کاله و بالکل بوډا اولاد نو. الله ته به جړه پریاد کو الله مال اولاد راکا الله مال نیک عمل او صالح بچی راکا. نو الله ته به جړه کوله نو اسمع الله زما د اواز ووره الله زما د مطالبه منظور که الله او ایل په عبرانۍ ژبې کې الله ته ویلی شي. نو اسماعیل نو الله تبارک وتعالی د 15 کاله په عمر کې ابراهیم علیه السلام ته د کشرۍ بیبي نه اسماعیل علیه السلام ورکو چې پیدا شو نوم یې ورله اسماعیل کېښود ځکه دا ما د الله نه په ډېرو دعاګانو باندې غوښتی دی نوم یې ورله هم هغه کېښود اسماعیل. بیا د ابراهیم علیه السلام د دې بیبیانو په خپل منځ کې به جګړې وي ځکه عام طور پر دوه بنې چې وي نو دا یو ځای ژوند نه کوي جګړې کوي. نو د ابراهیم علیه السلام یو مشرۍ بیبي وه یو کشرۍ بیبي وه د کشرۍ بیبي پکې زوی هم پیدا شو نو دواړو یو ځای ژوند نه کو جګړې به یې کولې. ابراهیم علیه السلام په سخته پریشانۍ کې و. مشرۍ بیبي هم نشو پرېښودی ځکه د هغې قربانو ته یې کتلو چې دا عراق نه زما سره شام ته سفر وکړو تنې تنها زما دپاره دا دومره سفر ما سره کوي ډېرې قربانۍ را سره دي نو د هغې قربانۍ ورته یادې وي نو هغه هم نشو پرېښودی. دلته حاجره بیبي هم نشو پرېښودی ځکه چې دا خو د بادشاه لور د ما له بادشاه راکړه د خدمت دپاره او اوس یې بچی مو شو وړوکی زوی سره په هغې کې دی نو څه وکړم دا پرېږدمه. ابراهیم علیه السلام حیران او الله څه وکړم دواړه بیبي جګړې کوي یو ځای ژوند نه کوي. الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو ابراهیم دا کشره بیبي دې ته روانه کړه بوځه جدا کړه دواړه. پیغمبر د بغیر د وحی نه خو کار نه کوي دا دواړه جدا کا. د ابراهیم علیه السلام خو دا مطلب و چې چېرته زه نږدې بل ځای ته به بوځم نو کله به هغې له ځم او کله به دې له راځم. نو روایتو کې راځي وایي جبري علیه السلام ورسره ملګری شو په اوښ باندې سواره شو ځان سره په تیلې کې لږ خوراک راواغسته او بتکي کې لږې اوبه یې راواغستې. روان دي ابراهیم علیه السلام بار د جبري علیه السلام نه تپوس کوي جبريل چېرته بځو وایي مخکې د الله حکم دی مخکې د الله حکم دی ځه. روایتو کې راځي وایي چېرته به چې ښکلې شنه علاقه راله که نه ابراهیم علیه السلام ته به خوښه شوه نو د جبري علیه السلام نه به یې تپوس وکړو جبري الله ودا الله که موږ ته نه یې ښودلي
دا لکه خو به نه ښودلي چې دلته کې پړه واچوئ نه نه مخکې حکم دی ځه مخکې ابراهیم علیه السلام روان دی دومره سفر وشو چې د شام نه د فلسطین نه را ورسېدو مکې مکرمې ته سرو شګو ته راورسېدل سرو غرونه تور غرونه بس نور څه شی نشته د کیکر بوټي ځای په ځای ولاړ دي بس د کیکر یو ونه وه او په سور نور کې د هغې د لاندې سوری ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام وفرمایل وی رب فرمایلی دی چې دلته کې پړه واچوه دلته کې نه انسان شته نه چېرته آبادي شته هېڅ شی په نظر نه راځي سرې شګې او د کیکر بوټي بس د الله حکم دلته دی دا بیبي دي دلته پرېږدوه چې د دواړو په یو بل باندې د سر هغه بوی هم نه لګي یوه هلته پاتې شوه یوه دلته راله د دې کیکر د لاندې ابراهیم علیه السلام ته دا حکم وشو چې خبرې به ورسره نه کوي او دا بیبي دلته پرېږده او ځه اوس د الله د طرفه امتحان دی که نه یو امتحان خو دا و چې ورته وکړی شو دویم امتحان دا و چې بادشاہ عزت ته لاس ورچو الله ترې بچ کو اوس دا دریم امتحان و چې خپله بیبي د وړوکي ماشوم سره په غېږه کې په یو خوشي بیابان کې پرېږده او ځه ترې اوس هاجره بیبي د کیکر د بوټي د لاندې پرېښوده په بدکي کې لږې اوبه دي او په تیلۍ کې لږ خوراک ته هغې سره کېښود او روان شو تېنه اوس ډېر زیات خفه دی د ځوانۍ عمر هم نه دی 15 اتیا شپږ اتیا اوه اتیا کالو ته به عمر رسېدلی دغې وخت کې بوډا دی اندامونه ورسره هم سات نه ورکوي اندامونه هم رفېږي په بوډاوالي کې الله یو بچوړه ورکړی او د الله د طرف نه حکم دا دی چې په دې سرو شګو کې پرېږده او ځه ابراهیم علیه السلام غریب نیولی دی سترګو کې اوښکې دي د بیبي نه روان شو چې روان شو اوس بیبي پوه شو چې دی خو زما نه روان شو ما پرېږدي دا کوم ځای کې پرېښو دا د دې الله دې موږ ټول حج او عمرې له بوځي د مکه مکرمه کې چې کومه مقبره ده چې هغې کې خدیجه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دفن ده جنت المعلا چې ورته ویلی شي مقبره چې ده د دې مروه طرف ته په دروازه باندې چې اوځي اخوا بیا سیده لاړ شي هغې مقبرې ته به ورشي خدیجه رضی الله تعالی هم په دغې مقبره کې دفن ده دغې ځای کې دا بیبي پرېښوده هاجره بیبي په دغې ځای کې پرېښودله اوس ابراهیم علیه السلام ترې نه راروان شو هاجره بیبي پوه شو چې سړی خو زموږ نه روان دی موږ یې پرېښودو د شا غاړې پسې رامنډې کړې اواز یې ورته وکړو الی منتقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس و ابراهیم په دې خوشي بیابان کې مې چاته پرېږدې لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس په دې خوشي بیابان کې خو نه د خوراک څښاک څه شی شته نه پکې انسانان شته چې موږ ترې نه مدد وغواړو دلته خو هېڅ شی نشته په دې خوشي بیابان کې ته موږ چاته پرېږدې خو ابراهیم علیه السلام غریب نیولی دی شاته نه ګوري ضعیفه دی سپینګیری دی بوډا دی روان دی ترې نه هاجره بیبي پسې بیا رامنډې کې بیا ورته اواز کوي الی منتقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس ابراهیم په دې خوشي بیابان کې ما چاته پرېږدې چاته مې پرېږدې په دې سرو شګو کې ما په چا باندې سپاري ابراهیم علیه السلام په شا باندې نه ګوري نو کله چې ته را صفا مروه منځ کې دا سعی پوره کړې او په دې مروه باندې دا سعی خلاصه شي که نه نو هلته باب المروه دی په هغې دروازه به مروه غونډه کنه په هغې دروازه به وځي دغې دروازې دې ځای ته چې ابراهیم علیه السلام راورسېده که نه نو هاجري بیبي شا غاړې د قمیص نه راټینګ کو ونیو او بیا ورته وي الی منتقلنا یا ابراهیم ابراهیم په چا مې سپاري دلته کې څوک دي نو ابراهیم علیه السلام ورته داسې په شا باندې وکتل نو د دې سترګو نه اوښکې را روانې شي چې د سترګو نه اوښکې را روانې شي نو هاجره بیبي پوه شوه وی الله امرکه الله درته داسې حکم کړی دی ګوره چې کو په دې خوشي بیابان کې موږ پرېږدي او روانې رانه ګوره چې دا درته الله ویلي دي کو ابراهیم علیه السلام ورته سر وڅنډه وی
ما ته الله فرمایلی دی هغه زورور زنانه و د پیغمبر سره پاتې شوی و وی زه چې کوم الله درته حکم کړی هغه الله به موږ نه ضایع کوي کوم الله چې تا ته حکم کړی هغه الله به موږ چیرې نه سپوروي دا څه معمولي زنانه نه وه دا هغه زنانه ده چې د بادشاه لور ده دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر ښځه ده او دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر مور ده وی زه چې کوم رب تا ته ویلي هغه رب به موږ چیرې نه سپوري زه ابراهیم علیه السلام را روان شو دغه مکه خو ټول غونډۍ دي که نه نو چې د هغوی د سترګو نه راپناه شو نو داسې په یو غونډکۍ باندې ودرېد او الله ته یې لاسونه اوچت کړو او دعاګانې شروع کړې قرآن او دعاګانې ذکر کړي دي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله خپل بچی مې درته په خوشي بیابان کې پرېښودل الله په خوشي بیابان کې مې درته خپل بچی پرېښودل الله د خلکو زړونه دوی ته مایله کا الله د خلکو زړونه دوی ته مایله کا هغه د ابراهیم علیه السلام دعا ده د هر سړي په زړه کې دا خواهش دی چې ما دغه ځای ولیدلی چې په نوم مسلمان دی هغه دا خواهش لري کاش چې زه دغې ځای ته لاړی او ما دغه ځایونه ولیدلی دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده دعا یې غوښتې وه وی الله د خلکو زړونه دې ځای ته مایله که چې دې ځای ته حاضري کوي او راځي ځکه خوشه بیابان دی ما پکې بچي پرېښودل الله څوک شته ورسره هم نه وړوکی د غېږې ماشوم دی ورسره الله نو خلک خو ورله خواله راوله که نه الله او بیا دعا وکړه الله ورزق اهلهم من الثمرات الله دوی ته د میوونه ورکه د میوونه میوې دوی ته ورکه هغه داسې ځمکه ده چې په هغې کې شین بوټی نه و ابراهیم علیه السلام دعا کوي الله څه ورته ورکه میوې ورته ورکه هغه د ابراهیم علیه السلام دعا ده مکه مکرمه کې د هر موسم میوه تا ته میلاویږي او تازه به درته میلاویږي حیران او ارزان هم ده ګران هم نه یقین پهلو که حیران بشي حیران یو انار واخله یو انارو په خوراک په ستړی شي دومره غټ غټ انارونه دي د هغې ځای هغه کیلي څومره خوندورې کې دا د ابراهیم علیه السلام او دعا د الله میوې ورته ورکه دا نه چې غنم او جوار وله ورکه ځکه چې څه په مشینانو پسې به بیا ګرځئ څوک ورسره شته هم نه الله میوې ورله ورکه چې خوند ترې نه هم اخلي او غذا هم ده هغه د ابراهیم علیه السلام دعاګانې الله تبارک وتعالی قبوله کړي دي هاجره بیبي په دغې ځای کې پرېښود او ابراهیم علیه السلام ته واپس لاړ شام ته په بتکي کې لږې اوبه وي لږ خوراک و هغه وخوړلی شو اوبه ختمې شوې هاجرې بیبي سره نه د خوراک څه او نه د څښاک څه په سینو کې چې کم پوی و هغه هم وچ شو هغه وچ ځکه چې پوی خو د خوراک نه پیدا کېږي خوراک نه پیدا کم طرفه راغلی وي په خپل هم د لوږې او تندې نه بدحاله شوه او دلته چې په غېږه کې کم ماشوم دی هغه هم د تندې نه بدحاله شو هاجرې بیبي د صفا او مروه په دې منځ کې دغلته کې ناسته ده او اسماعیل علیه السلام ورسره په غېږه کې دی او د تندې نه بدحاله دی نو بچی داسې په شګو کې سمله او کېښودو او لاړه د صفا غونډۍ ته وختله چې د صفا غونډۍ ته وختله داسې ګیر چاپېره یې وکتل ګیر چاپېره یې وکتل چې څوک په نظر باندې راشي زه به ورته ووایم چې ای د الله بندګانو موږ سره لږ امداد وکړئ لږ اوبه خو راکړئ بچی راته مړ کېږي ګیر چاپېره یې وکتل څه اوازونه یې وکړلو خو هلته کې څوک وه خو خوشې شګې وې خوشې بیابان و هېڅ په نظر رانلو نو ښکته د صفا غونډۍ نه راکوزه شوه نو د اسماعیل علیه السلام خواله به راله نو د هغې ځای نه یې منډې کړې مروه غونډۍ ته وختله اوس خو هغه غونډکۍ داسې لږې لږې ښکاري خیر ښکتې چتونو ته چې لاړ شي بیا د ویښ هغه غرونه د لا شته دی ښه د ټولو لاندې چت ته چې لاړ شي اکثر دا سغې اوس په برې چتونو کې کېږي نو مروه غونډۍ ته لاړه چې مروه غونډۍ ته لاړه داسې ګیر چاپېره یې وکتل او اوازونه یې وکړو چې د الله بندګانو که څوک یې ما ته اواز راکړې بچی راته د تندې نه مړ کېږي خو هغې ځای نه هم جواب میلاو نه شو نو د مروه غونډۍ نه بیا راکوزه شوله نو علما لیکي وایي دا اوس خو هلته کې ګټان مټان نشته دی که نه
دا صفا مروه دا 2 غونډه کوي په دې مینس کې غټ غټ ګټان او جاړې وي او ونې وي د کیکر بوټي وو نو دا به چې ښکته راکوزه شو نو د اسماعیل علیه السلام به د سترګو نه پناه شو چې غونډۍ د پاسه به ولاړ خو د برګ نه به یې لیدو خو چې ښکته به راکوزه شو هغه به د دې جاړو ماړو د دې ګټانو په شا شو دی به نه لیدو نو دی به په دې ګټانو او په دې جاخو کې رامنډې کړي چې ځان بچي له ورسو ماسې نه چې شرمخانې رانه وخوري او مړ به یې کو ژوندی د تندې نه به مړ شوی وي نو دی به رامنډې والي نو چې رامنډې کړي سرتور سر خپیال پې خپې د هغې خواله به یې رامنډې کړي نو هغه ته به بیا کېناسته نو یې زه سا پکې شته ژوندی دی نو بیا به یې منډه کړه صفا غونډۍ ته به وختله نو صفا په غونډۍ کې به یې اوازونه وکړو دا داسې منډې سرتور سر او خپیال پې خپې وي او چې ښکته راکوزه شي نو په دې منډه ځان بچي له رسوي چې ژوندی دی کوم مړ دی ځان له په منډه باندې رسوي داسې وچه کړی ولو نو چې د مروه غونډۍ ته وخته که نه او اواز یې وکړو نو جواب ورته میلاو شو جواب ورته میلاو شو یو خوا بل خوا وکته څوک شته دی نه بیا یې اواز وکړو بیا ورته جواب میلاو شو چې بچي طرف ته یې وکتل نو خوا ته سره یو سړی ناست دی او د اوبو چینه ورته ښکاره کړې ده نو دی چې رامنډې کړي هغه جبریل علیه السلام په انساني شکل کې راغلی دا چې راورسېده سړی ورکو ورکو چینه ښکاره شوې وه وي دې زر زر شګې راتاو کړلې د هغې نه وي زم 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 نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي هاجري مور کو ته نه دا شګې نه وي تاو کړی دا زمزم به د ډېر حده پورې خورې شوې وي خو هغې زر په دغې ځای باندې را ایسارې کړې وي اوبه دي زه به یې ځاله دلته ایسارې کړم هسې نه چې بیا رانه وچې شي چېرته هغې ځای کې هغه اوبه یې ایسارې کړې په خپله یې وڅکلې او بچي ته یې وڅکولې هغه د زمزم چینه ده الحمدلله اوس دې نه مسلمانان اوبه څښي او ډېرې برکتي اوبه دي او ډېرې خوږې اوبه دي هر ملک ته چې ته لاړ شي د اوبو خوند بدلېږي که نه خو د زمزم اوبه چې د هر ملک انسان راشي په هغه باندې خوږې لګي هغه ته د هغې د خوند فرق نه محسوسېږي حالانکه د هر ملک د اوبو خوند جدا جدا وي خو د زمزم اوبه په هر انسان باندې خوږې لګي او دا رنګې د ملک اوبه چې بدل شي نو سړي باندې بد هم راځي که نه زمزم اوبه په هر چا باندې سمې راځي الله دې مونږ ټول بوزي الله دې مونږ بار بار بوزي چې کله لاړ شي که نه نو د زمزم اوبه ډېرې څکه ډېرې څکه او دغه رنګ چې کله دې وڅکلې ځان دې موړ کړو که نه نو په ګیلاس کې دې اوبه راوله دا مخ پې وینځه اډیزمینې پرتې پای کې به خلک مخونه وینځي دا مخ پې وینځه په دې سرې ځان ته واړوه په دې بدن یې ځان ته واړوه خو ځان پې سیراب که زمزم اوبه ډېرې څکه هغه د زمزم اوبه دي چې دا جبري علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دپاره ښکاره کړی ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د غېږې ماشوم او مکه کې پرېښود او واپس ترې لاړ شام ته نو بیا به هر کال ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو تماشه به یې کوله چې یاره بچی مې پرېښی دی د بیبي سره چې په څه حالت کې به نو هر کال به د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو یو ځل فرشتو د الله جل جلاله په دربار کې درخواست وکړو وی الله دا ابراهیم چې په دې خپل زوی ډېر مین دی دا ابراهیم په دې خپل زوی ډېر مین دی په دې سپینه ږیره باندې هر کال د هغې شان د راځي مکې ته د هغه ملاقات لره الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایل وی ای فرشتو دا ابراهیم چې څومره په دې خپل زوی باندې مین دی که نه د دې نه زیات په ما باندې مین دی ابراهیم علیه السلام چې څومره په دې خپل بچي اسماعیل علیه السلام مین دی د دې نه زیات دی په ما باندې مین دی او تاسو ورته ګورئ چې یو کال ابراهیم علیه السلام راغی د اسماعیل علیه السلام ملاقات له نو اتمه ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو د اتمې ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو د شپې ورته الله تبارک وتعالی په خوب کې وایي ابراهیم پاسه زوی دی حلال که ابراهیم علیه السلام مطلب دو چې الله تبارک وتعالی زما نه قرباني غواړي نو چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه د الله په نوم باندې نو چې شپې له اوده شو نو په نهمه ذوالحجې بیا خوب ولیدو چې په خوب کې ورته ویلی کېږي ابراهیم دا اسماعیل حلال که قرباني وکړه
ابراهیم علیه السلام بیا چې سار پاسې د اوخانې حلال کړو کېدای شي الله زمانه نوره قرباني غواړي. نو د لوی اختر په شپه باندې بیا خوب ولیدو. په خوب کې ورته ویلی شي وي ابراهیم زه درته وایم چې اسماعیل حلال که ته اوښان حلالی، زه درنه د اسماعیل قرباني غواړم، زوی دې حلال کا. چې سحر شو د لوی اختر دا ورځ 10 ذوالحجه وه، چې سحر شو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی زما د بچی قرباني غواړي. نو سحر خپلې بیبي ته وی هاجری بیبي ته وی هاجری دا اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو. اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې روان یو. ځکه ابراهیم علیه السلام ته خبره ځکه ښکاره نه کړه چې دا زنانه ده او بچی دی، نو مور چېرته برداشت کوي زوی حلالولو له ورکړي. نو خبره ورته ښکاره نه کړه، خو مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو، د اسماعیل سنبال کا. نو هاجری بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو لکه څنګه چې دا ماشومان د پلار سره چرته ځي نو مور ورله مخ لاسو کې نوي کپړې ورته ورواچي سنبالي کې سر وله منګس کې وایي د پلار سره یې ځي. نو هاجری بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو تیاری کو. ابراهیم علیه السلام دلته پټ په ترخ کې رسۍ پړې راواغسته او ځان سره یو پټه چاړه راواغستله، چاړه یې راواغسته او اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کو د کور ووتل. اوس د اسمان نه فرشتې تماشه کوي، الله دا د ابراهیم په څه قسمه امتحان کې ور واچو. فرشتې حیران دي چې الله تبارک وتعالی په ابراهیم علیه السلام څه قسمه امتحان کول غواړي. دلته شیطان سره فکر پیدا شو کو چرته ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو نو زما خو به ډېره غټه رسوایي وشي. شیطان خپل کار شروع کو. روایت کې راځي وایي د بوډۍ ښځې په شکل باندې هاجري بیبي له راغی. وی هاجري تا ته پته ده چې ابراهیم اسماعیل چېرته بوستو؟ هاجره بیبي ورته وایي او ما ته پته ده چې اخواله په میلمستیا باندې ځي. بوډۍ ورته وایي شیطان چې د بوډۍ ښځې په شکل کې راغلی وی نه د چا خواله په میلمستیا باندې نه ځي حلالولو له یې بووستو. هاجره بیبي ورته وایي تباه شي برباد شي پلاران چېرته بچي حلالوي دا ته څه وایي؟ نو دا ابلیس ورته وایي چې د بوډۍ ښځې په شکل کې دی. وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه یې حلالوي. نو هاجره بیبي ورته څه وایي؟ وایي کو الله ورته حکم کړی د اسماعیل مرۍ پرېږده و د هاجرې مرۍ ورته هم حاضره ده. چې الله ورته حکم کړی د اسماعیل قرباني خو پرېږده و هاجره دې هم قرباني کړي دا ورته هم تیاره ده. اوس دغلته کې شیطان ناکامه شو. ابراهیم علیه السلام د مینا په طرف باندې روان دی. اوس دلته کې د وړوکي په شکل کې راغی اسماعیل علیه السلام لره او اسماعیله چېرته ځې؟ د پلار سره مې روان یم چاله میلمستیا له ځو. میلمستیا له نه ځئ پلار دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام ورته وایي بدبخته زامن چې حلال کړي دي چې ما به زما پلار حلال کړي. نو شیطان ورته وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام وړوکی دی، هغه ورله جواب ورکوي وایي چې د الله ورته حکم دی نو د اسماعیل مرۍ ورته حاضر ده. شیطان دغلته هم ناکامه شو. د ابراهیم علیه السلام لراغې د غټ سړي په شکل باندې او ابراهیم علیه السلام ته وایي ابراهیمه ما خو وایي چې ته هوښیار سړی ته خو ډېر کم عقل سره وختې په خوبونو باندې چا زامن حلال کړي دي چې تا خوب ولید او اسماعیل خپل بچی د حلالۍ نه روان کړی دی. خو دا خبره یاد وساتئ د پیغمبر خوب دا وحي، د پیغمبر خوب څه دا وحي. نو شیطان ورته وایي ته ما وایي چې ته هوښیار سړی ته خو ډېر کم عقل سره وختې په خوبونو چا زامن حلال کړي دي. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې او دا خو هغه لعین دی چې کوم زموږ نیکه آدم علیه السلام ته دوکه ورکړې وه. دا خو هغه لعین دی
نو ابراهیم علیه السلام داسې کاڼي راواغستل او دی پې وویشتو دی پې څه کو وویشتو اووه کاڼو باندې وویشتو د مینا په مقام کې چې لږ مخې لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهیم علیه السلام ګزارونه وکړو بیا چې لږ مخې لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهیم علیه السلام د کاڼو څه وکړو گزارونه وکړو حاجیان چې حج له لاړ شي کنه شیطانان په کاڼو ولو څولو شیطانان په کاڼو درې شیطانان دي دا هغه درې ځایونه دي چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام شیطان په کاڼو ویشته الله تبارک وتعالی ته د ابراهیم علیه السلام هغه ادا خوښه شوې ده تر قیامت پورې چې دغه ورځ راشي الله تبارک وتعالی هغه یادګار ځان ته تازه کوي هغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالی هغه یادګار ځان ته د ابراهیم علیه السلام تازه کوي نو حاجیان لاړ شي او شیطانان په کاڼو ولي په دغه ورځ باندې د شیطان رسوایی کیږي چې مینا ته ورسېدل کنه نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وفرمایل یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچوړیا ما خوب لیدلې ده چې زه تا علالو ما ته ستا د قربانۍ حکم شوی دی نو فانظر ماذا ترى ستا پکې څه رایې دی ما ته خو دا وحی شوی ده ما ته خو دا حکم شوی دی چې زه تا حلال کم نو ستا رایې څه ده نو اسماعیل علیه السلام ورته یا ابت افعل ماذا تأمر ای پلاره هغه وکړه چې څه درته حکم شوی دی د الله د طرف نه چې درته څه حکم شوی دی هغه وکړه روایتو کې راځي پلاره زوی په میدان کې ولاړ دي الله سره چې دغه طرفونو ته لاړ شي کنه هلته کې د دغه مینا مقام سره داسې په غونډه کې یو مینار غونډه کې وړوکی ځای رخ کړی دی وایي دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راپرځولی و د قربانۍ دپاره دا همداسې یو وړوکی ګمبد غونته رخ شوی دی نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په میدان کې ولاړ دي ابراهیم علیه السلام رسۍ راواغسته او چاړۍ راواغسته نو اسماعیل علیه السلام ورته څه وایي بابا چې علالۍ مې کنه نو خپې لاس راته وتړه مضبوط هسې نه چې زه چېرته خپې لاس وخمه او تا ته تکلیف در ونه رسومه هسې نه چې ته قرباني سمه ونه کې او پلاره ما چې علالۍ نو ما پړ مخ سملوه ما پړ مخ سملوه ځکه هسې نه چې ته ما ته داسې ګورې ستونې ستاغ مې سملی ته زما سترګو ته ګورې زه ستا سترګو ته ګورم او ترستې را باندې راشي چېرته چاړه ونه چلی ما پړ مخې سمله وه چې زما سترګې نه ویني زما مخ نه ویني چې چاړه ازاده وچلې چې الله درنه رضا شي نو ما ستونې ستا غمه سمله وه هسې نه چې ما تا یو بل ته په سترګو کې ګورو او ستا را باندې ترس راځي او ته چاړه نه شي چلولی الله ډېر عجیبه امتحان دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ځمکې ته راتاو کو فتله للجبین په تندي باندې راتاو کو او چې کله راتاو کو خپې لاس ورته وتړل او ابراهیم علیه السلام چاړه تېره کړه او د اسماعیل علیه السلام په مرۍ یا په سټې کېښودله چړې له چې زور ورکوي چړه چلوي خو الله تبارک وتعالی چړې ته وحی وکړه ای چړې کو د اسماعیل د یو ویښته ځای کو زما ذمهواره تی ابراهیم علیه السلام چړې له زور ورکوي چاړه کار نه کوي الله ابراهیم علیه السلام خفه شو پریشان شو چې زما نه خو د الله حکم پاتې کېږي چاړه خو غوڅول نه کوي خو چړې په زبان حال سره وویل ابراهیمه ته چې کافرانو ورته نمرود ورته وغورځولې که نه ته چې نمرود ورته وغورځولې الله ورته یو ځل ویلي وو چې په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه ور په تا باندې ګل ګلزار شو الله ما ته سل زل حکم وکړو چې د اسماعیل یو ویښته ضایع نه کړي نو زه به یې څنګه ضایع کړم ورته یو ځل حکم شو چې په ابراهیم یخ شه هغه یخ وګرځېدو ما ته سل زل حکم وشو چې د اسماعیل ویښته غوڅ نه کړي زه څنګه د اسماعیل ویښته غوڅ کړم الله ابراهیم علیه السلام وایي دا چاړه راواغسته که نه هغې غوڅول نه کول کره د دې دا تېری شو که د اسماعیل علیه السلام په دې سټ باندې داسې کېښوده او د خپل بدن دا زور یې پرې ور واچو چې دا به داسې ورننوځي او چغه یې کړه ورسره
چې څنګه چغه کړه د شانه आवाज راغی وی الله اکبر الله اکبر. اسماعیل علیه السلام چې پاسېدو او دا شاته وکتل جبرئیل علیه السلام ولاړ دی او ګډ وسره دی. نو اسماعیل علیه السلام وویل لا اله الا الله. ابراهیم علیه السلام چې وکتل وی الله اکبر الله اکبر. الله د اسمان نه आवाज وکړو وی ولله الحمد. دا تکبیرات التشریق دا د جبرئیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام او د الله جل جلاله د قول مجموعه ده. چې کله اخترونه راشي مونږ دا تکبیرات وایو کنه. ابراهیم علیه السلام د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کو خو الله د اسمانونو نه ګډ راولېږو د هغه ګډ قرباني وشوله او اسماعیل علیه السلام پاتې شو. هغه ادا د ابراهیم علیه السلام الله ته خوښه شوې ده چې کلم د لوی اختر ورځ راشي کنه نو ټول مسلمانان قرباني کوي او ځان ته د ابراهیم علیه السلام هغه یاد الله تبارک وتعالی تازه کوي. د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان وروړو د واقع د علماو نه ډیره اوریدلي. روایت کې راځي د مکی مکرمه کافر راټول شو په دار الندوه کې. ابو جهل هم ناشته عمر رضی الله تعالی عنہ هم ناشته د مکی نور سرداران هم ټول ناشته خبر دا کېږي چې ردی الګ خو زمونږ په منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی چې داغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. دغه زمونږ په دې علاقه کې ډیر انتشار جوړ کړی دی. پلار او زوی د یو بل سره په جګړه دي. ښځه او خاوند د یو بل سره په جګړه دي. زمونږ بوتانو زمونږ خدایانو ته بدې ردې وایي. د دې څه مخنیوي پکار دی. مشورې کېږي چې څه وکړو. عمر را پاسېدو او دې تورې نه یو کړس داسې ویستو. مړه څه مسله خو رخ کړې ده څه مصیبت خو رخ کړی دی. د یو هلک فکر درله نه درځي زه ځمه چې کیسه یې ختمه کړم. ځمه چې اوس د هغه سر راوړم دې دارالندوه کې تاسو ته پیش کړم. ابو جهل چې دا خبره واورېد که نه وی عمر کو دا کار دی وکړو زما د طرف سل اوخان به تا ته په انعام کې میلو شي. سل اوخان میلو شي. د نبي اسلام ډېر سخت دشمن و که نه. سل اوخان درته په انعام کې در کوم کو دا کار دی وکړو. عمر رضی الله عنه ته ویل او سل اوخان راکوي او سل اوخان در کوم. اوس یې تماشه کوو چې د هغه سر راوړمه. دارالندوې نه راووته او توره یې داسې راغستې ده. مکه مکرمه کې دا خبر خور شو چې د نبي علیه السلام په قتل پسې نعوذ بالله عمر راوتی دی. نبی علیه السلام په دار ارقم کې د خپلو صحابه کرامو سره ناست دی چې څه وکړو. عمر راوتی دی. په لاره باندې تېرېدو نو په لاره کې سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ سعد رضی الله تعالی مخې له ورغی. عمر څه کوي نو د نبی علیه السلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واخیستو. ډېر بد الفاظ یې وویلو. وی زما چې د پلان کې سر کلم کمه چې دا خلک تېنه وزګار کمه او دا مکه ته وزګاره کمه. د نبی علیه السلام نوم ډېر په بدو الفاظو واخیست. سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر ته نشیتلې وی ولې نشم تللی توره خو ما راغستې ولې نشم تللی. وی ته د هغه خواله نشې تللی. وی څنګه نشم تللی. وی ته به زما نه څنګه تېرېږي. وی ښه تم ګوره چې صحابي شوی کو تم بېدینه شوی کو. وی او زم صحابي شوی ما کو ته راته بېدینه وای یقینا ما د پلار نیکه دین پرېښی دی او ما په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی. عمر رضی الله تعالی توره تاو کړه چې اول خو ستانه سر وومه د هغه سره به وروسته ګورم. سعد رضی الله تعالی توره راویسته. نږدې و چې په دواړو په یو بل باندې د تورو ګزارونه کړی وی خو سعد رضی الله تعالی ورله یو پیغور ورکو. وی عمره ما او محمد پرېږدوه صلی الله علیه وسلم لومبی دې د خپل کور فکر وکړه. پیغور یې وله ورکو. ولې زما په کور کې څه چل دی. وی ستا هغه اوښې او هغه خور دې مسلمان شوي دي. زما خور مسلمان شوي او اوښې مې مسلمان شوي او
عمر رضی الله عنه زما چړمبه دا غي کار تمام کما ورغه چې د خور د کور دروازه وکته هغه د هغه طرفه کونډه وا زنجیر ورغلی و د توري په دی موټي باندې په دروازه گزارونه شروع کړو دنه خور پوښوا چې عمر راغه او هغه دنه د قران تلاوت کو استاد ول راغلی و د عمر خور ته او د عمر رضی الله عنه اوخی ته قران خودو هغه استاد ته وی ته کوټه ته لاړ شته پټ شه زئی خور یم او دای اوخره مونږ به سره ګورو خو ته پر دې سړی چې تا تاسونه وای چې تا تاسونه غته ټیک ده هغه کوټه ته دن نکو عمر رضی الله عنه ته ور کولاو کو چې څنګه وته ور کولاو کو کنه عمر رضی الله تعالی شروع شو په خپل اوخي باندې او د توري د موټه چې په دې باندې په گزارونه کې په خپل وخي خور چې وکتل چې یو طرف ته خاوند دی او بل طرف ته رور دی جګړه ده نو په منځ کې خلاصون شروع کو چې په منځ کې خلاصون کو عمر رضی الله عنه چې سپېړه توکله خور لیدا مخو عمر رضی الله ډیر عجیبه زور دومره په زور سره سپېړه ورکړه چې د خور د مخې وشلې د دیوینې ته داري شروع کړې د عمر رضی الله عنه په دې کپړو باندې او په دې مخ باندې د وینو هغه داري ولګېدې چې ولګېدې نو دا خوري په جړا شو وی عمره وورا کوته عمر ابن خطاب ته د خطاب زوی نه ګورې زم د خطاب لور یم ته وای چې زه د خطاب زوی ما زورور یم زم د خطاب لور یم ګورې ته چانه کم نه ما په ذره کې مړمی بکی خو د دین اسلام نه واپس کېږم کومړمی کې نه واپس کېږم عمر رضی الله عنه چې خور ته وکتلو داغي جړه ته وکتلو دیوینو ته وکتل پزړه کې ترس راغی کېناستو خور ته وی عزت ټیک شو صحیح ده خدا کم کلام چې تاسو وی دا کلام مال لګرا کده تاسو سوي دا کتاب مال لګرا کا خوري وته وی نه درکو وی ولی نه راکای وی ته پلیتی کافری او الله تبارک وتعالى فرمای لا یمسه الا المطهرون دې ته پاک سره لاس وروړي او ته پلیتی نو زکه تعالی نه درکو ویسه وکما ویلان شړم به اولم د غسل وک بیا به درته درکم عمر رضی الله تعالی غسل وکړو چراغه نو کتاب راواغس قران راواغس اوس استاد دنه چې د عمر رضی الله تعالی خبري ووري دي کنه ناغم پوښ چیر د عمر د आवाज خو څه بدل غونته شو دا خبري خو بدل دي ناغم د کوټې نه وروته چاغه وروته نو چې څنګه قران کولاو کو باغی الفاظ لومبي الفاظ پکې داو د سوره طه تلاوت ورته شروع کو د سوره طه عمر رضی الله تعالی چې دا تلاوت وورید کنه هغه قران په دومره اثر کو مطلب مسو د قران دویم خاصیت دا چې په نفسي تلاوت د کافر مسلمان شوی دی چې عمر رضی الله تعالی د قران تلاوت ووریدو نو خور ته وی او استاسو دا پیغمبر کم ځای دی ماته اوخه چې زلاړ شم چې ایمان پر راوړم زه په ایمان راوړم نو دا لاړ شه په دار ارقم کې باغ ناشتي اوس په دار ارقم کې صحابه کرام د نبی رسول الله سره ناشتي چې عمر راوته د ډیر زور اور سړی دی کو سراغه مونږ بو سره سکو د جهاد حکم هم لا نه دی راغلی عمر رضی الله تعالی چې دار ارقم ته ورننه وته کنه نو صحابه کرام توري راويستي چې دغه راغه په نبی رسول الله پس هغه توري راويستي او اراده وکړه چې په عمر حمله وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی خاموش ودرېږئ یو تن بسنه کوي ما ته راپړې دي چې زما خواله راشي عمر رضی الله تعالی چې د نبی رسول الله خواله راغی کنه
نبی علیہ السلام د دې ګریوان نه داسې ونیو وی عمر صدی اراده د پکم نیت راغلی نبی علیہ السلام ډیر بهادر وخا نبی علیہ السلام ډیر بهادر صحابه کرام فرمایي په مونږ ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویزل مدینه منوره کې یو درز وشو د دماکي आवाज وشو مونږ غلی د کورونو نه وروتو رڼاګانې خو لګوري چې چلو شو وی چې قتل پدې کې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شاتور اسپان دی په بربند اسپان دی بغیر د زین نسور دی زمون خواته ودریدو وی نبی علیہ السلام د اسنه راکوشو وی چې ودشه هیڅ مسله نشته ما غیر چا پیر د مدینه منورې نه تاو شو مرالما همغه رڼاګانې لګولي نبی علیہ السلام بیا غیر چا پیر مدینه منوره کتلی وا او په هغه اسورو چې زین پیم نو تاسو ورلی خو چرته کړی دا نه خو دا کړی کنه مصیبت تر پکې دادې ما د اسورلی ډیره کړی دا اوس اپر برا سره سونه ولاړو اوس مصروف ډیر شوم اوس نشم کولای د اسورلی څه آسان کار نه دی ښا د اسورلی ډیر مشکل کار دی په زین باندې چې په اسروانی نو په دې بدن کې بدی وچ زینی خولي بدر نه بهيږي او په بربند اس باندې بدا ډیر کم خلک چې سورلی کول شي د بربند اسورلی خو ډیر ګران کار دی نبی علیہ السلام استخطل او زین پینو راغی امام مدینه منوره غیر چا پیرا او کتلا راغ ډیر بهادر عمر رضی الله تعالی عنہ چاته پوسکو عمر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیہ السلام می دی ګریوان تلاش کو کنا او داسې جټکای راکړه چې عمر په کم نیت راغلی وی قسم په الله د سر د وختونه وال ترخ پوری خولي رانه وتی دومره د نبی علیہ السلام روب خا ایماته چې عمر په کم نیت راغلی ایمان خولي وبیدلی عمر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر ستا خواله راغلم چې کلمه راته وای ما ته کلمه وایا عمر رضی الله تعالی کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله چې عمر کلمه ویل غیر چا پیر د نری تکبیر आवाजونه شو صحابه کرام خوشاله شول عمر مسلمان شو اذا الله پاک پیغمبر دا دین اسلام حق دی او کنه دی نبی رسول الله فرمایل حق دی کنه بیا دنه په کوټه کې ولې ناسیو پټ ولې ناسیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته د ښکار اجازه لا نشته دی زه لا ښکار تبلیغ نشم کولای وی تاسو دنه کینه عمر خلاړ وس اعلان کوي عمر خو اعلان کوي او چې لال د خانه کعبه په خوا کې ودرېدو وی اے خلکو کو څوک مې نه پیژنې او مې پیژنې زه عمر ابن خطاب یم خلکو ته ډیر خري پیژنې عمر ابن خطاب تاسو څوک نه پیژنې وی پیژنې مې او وی ووري ما کلمه ولیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر مسلمان شوی دی کو پچا کې زوري نور امخ کې ته شي او تورې راويستله د عمر وړاندې بیا څوک ورتل خبره مې درته څه کوله د عمر رضی الله تعالی د اسلام سبب چې ګرځیدل دی هغه نفس د قران تلاوت ګرځیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د سحر منځ کو وی پتا سو کې داسې سوکشتره چې یو ګیګړې مړه کړي ټول صحابه کرام چپ شو ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما یو مسکین ته ډوډۍ ورکړی دا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی پتا سو کې داسې سوکشتره چې بیګای د یو مریض پوښتنه کړي ټول صحابه کرام بیا چپ شو ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره بیګایو صحابي بیمار او داغه پوښتنه لم ورغلی ما بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه وکړه وی پتا سو کې داسې سوکشته دی چې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کړي ټول صحابه کرام بیا غلی شو ابو بکر خو ابو بکر دیکھنا ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیګا یو صحابي وفات شو داغه جنازه له هم تلو ما خو د الله پاک پیغمبره چې دا ټول کارونه مې وکړل کنه دلته مې په یو مسکین ډوډۍ وخوروله بیا یو صحابي بیمار او داغه پوښتنې لورلم بیا یو صحابي وفات شو داغه جنازه لورلم دا ټول کارونه چې مې وکړو
او کور ته راتلم نو ټیم ډیر زیات ناوخته و ما وی که اوس وده کېږي تهجد خو پاتې پاتې خو فرض مونږ به رانم پاتې شي د الله پاکه پیغمبره بیا مې قرآن راواغستو نو باقي شپه مې د قرآن په تلاوت تېره کړه حتی در دې پورې چې د مسجد نبوي نه د اذان اواز راغی حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم د الله پاک پیغمبر بیگانه شپه کې مې خوب نه دی کړی بیا رالم او پتا پسې مې منځ کو دغه ناست یمه نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته فرمایلی ابو بکر خبره دا ځکه په بیگانه شپه کې جبریل علیہ الصلاۃ والسلام زما خواله سل پیری راغې او ما ته ایوی چې په ابو بکر می سلام وایا او بیا جبریل علیہ السلام زما خواله راغې ما ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره په بیگانه شپه کې مې د ابوبکر په شونډو باندې دا خپل شونډې سل پیری ایښي دي سل پیری ایښي دي دا تا د قرآن تلاوت کو ځکه جبریل علیہ السلام بار بار زما خواله راتو زم نن موري پلارا ستا د بچی چې د قرآن تلاوت شروع کی د اسمان نه فرشتې راکوزیږي او د په شونډو باندې خپل شونډې ږدي عمر رضی الله تعالی عنہ اخر زمانه کې ډیر عمر شیو امیر المؤمنین دی په دغه ټایم کې دو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ولیکو هغه ته پیغام ولیکو استاد کشرۍ لور چې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زه دا غواړم چې د دې سره نکاح وکم د دې سره څه وکم علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه دا غواړم چې ستا د لور سره نکاح وکم او وجه ورله وښودله یا اگر چې زما عمر زیات دی او د دې عمر ډیر کم دی خو نکاح ور سره ځکه کومه چې زما نسب د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نسب سره یوځای شي ځکه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها لور وه او بیبي فاطمه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور وه نو زما چې د ام کلثوم نه کم بچی پیدا کیږي هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوسی وي نو زه دا غواړم چې زما نسب د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نسب سره شریک شي ځکه د دې سره نکاح کول غواړم علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عمر دا جنې به دې خوښه شي زما دا لور به دې خوښه شي وی زه ټیک ده زه یې درلېږم که ستا خوښه شوه نو ام به ماته ووایه که خوښه دې نه شوه نو ام به ماته ووایي دا شرعي مسله ده ښه یو سړی د یوې جنۍ سره نکاح کوي نو د هغې مخ ته کتی شي خو د شهوت په نظر به ورته نه ګوري ښه د هغې مخ ته کتی شي خو په دې نیت به ورته ګوري چې آیا دا جنۍ زما مناسب ده او که نه ده صرف په دې نظر به ورته ګوري یو انسان وایي زما په ځان باندې کنټرول نشته خواهشاتو باندې بیا ورله کتل جایز نه دي نو یو هلک دی د یوې جنۍ سره نکاح کوي د هغې مخ لیدی شي نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه یې درلېږم ستا خواله که خوښه دې شوه بیا به ماته ووایي نو د خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها لی څادر ورکو وی دا څادر امیر المؤمنین له اوسه عمر لره هغه ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ نه دی څادر هغه له اوسه نو ام کلثوم دا څادر راواغستو او عمر رضی الله تعالی عنه لراله نو چې راله وی امیر المؤمنین زه مې پلار را لېږلی م او دا څادر یې راکړی دی چې امیر المؤمنین ته ووایه چې دا څادر دې خوښ دی که خوښ دی نه دی بس عمر رضی الله تعالی عنه کې الله تبارک وتعالی ډېره حیا ایښې وه ډېره حیا پکې الله ایښې وه بس په کار خو دا و چې د هغې مخ ته یې کتلی وی چې دا خو یې رالیږلي زما د لیدو دپاره که نه خو عمر رضی الله تعالی عنه د هغې مخ ته نه شو کتی د خپلې حیا د وجې نه د هغې مخ ته یې نه شو کتی نو د هغې خپو ته یې کتل چې زه د خپو نه به ماته څه اندازه وشي چې د هغې خپو ته یې کتل که نه بس ام کلثوم چې دا وړه ده عمر کې ډېره کمه ده خو څادر ته ګوري او امیر المؤمنین ته ګوري چې ما ورله راوړی څادر دی او هسې کوي زما خپې څادر ته نه ګوري
نو ام کلثوم ورته څه وی امیر المؤمنین راوړی مې درته څادر ده چې ستا خوښ دی کو خوښ نه دی او ته سیکۍ زما خپې وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی نو دا سترګې مې به درنه ایستلې وي داسې زنانه دي ښه داسې زنانه دي ډېره حیاداره وه وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی په دې سترګو کې مې درته دا ګوتې درکولې دا مې نه بار تر ایستلې راوړی مې درته څادر دی او ته زما خپې سیکئ زه نن زمانه زنانو ته هم وامه ډېرې زنانه زمونږ چې سادهګانې وي که څوک ورته په غلط نظر وګوري نو دا چپ پاتې شي څه ونه وایي خبره ښکاره نه کړي نو کوم انسان چې پلیت وي په زړه کې ګندګي لري که نه هغه د دې د خاموشي رضا حساب کړي حالانکه دا د حیا نه غږ نه کوي د غیرت نه غږ نه کوي زه وایي دا بدمزاجه شو پلیت شو زه به دا خبره غلې کړم هغه د هغې نه غلطه پیدا اوچته کړي نه زنانه ولم په کار دی چې څوک په غلط نظر وګوري چې ووایي چې دا سړی د دې سړي دا سترګې خرابې دي چې هغه ته داسې سبق ورکړی شي چې سبا بل چاته بیا داسې ونه ګوري نو هغې ورته وی امیر المؤمنین عمر کو ته امیر المؤمنین نه وي دا سترګې مې درنه ایستې عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی لاړه شه بابا ته یې ووایه چې دا څادر مې خوښ دی دا څادر مې څه دی خوښ دی اوس ام کلثوم چې لاړه که نه علي رضی الله تعالی عنه وی بابا عمر وی چې څادر مې خوښ دی څادر مې خوښ دی وی بابا یو خبره درته وکړم وی او وی دا څه عجیب امیر المؤمنین دی دا څنګه عمر دی وړی مې ول څادر وکتلې زما خپو ته زما خپې سیکولې څادر یې نه سیکو علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل ای بچې دا د خاوند دی خیر دی کتلی شي ورته دا د خاوند دی کتلی شي ورته ښه بابا تاسو دې له لېږلي او بچې ما دې له لېږلې وي هغه ستا د نکاح خواهش لري ستا رضا ده ام کلثوم او زما هم رضا ده زما هم غرض مې دا کو چې دومره حیاداره و دومره حیاداره او دا لور د چا و د فاطمه رضی الله تعالی لور وکنه نو چې کله مور حیاداره وي نو ضرور بچی بیا سوی حیادار وي دا مونږ چې چغې وایو دې میندو ته چې د دې موبایلونو نه واوړئ د دې پلیتو کپړو نه واوړئ د دې بربنډو جامو نه واوړئ د دې اثر په بچو باندې هم کیږي سبا بیا سر او تندې ټکوي زما بچی زما خبره نه مني دا لور د فاطمه رضی الله تعالی وا او په فاطمه کې الله تبارک وتعالى څومره حیايي شو یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په کټ باندې ناسته ده نوې نوې سپګمۍ راختلې میاشت راختلې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي فاطمه میاشت خو راختلې ده وګوره که نه میاشت خو راختلې ده فاطمه رضی الله تعالی غږ ونه کړو داسې ښکته ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا فرمایي بچیا میاشت راختلې ده ودې نه کتلو ای بابا زه د یوې ورځې د 2 ورځو د 3 ورځو میاشت نه ګورم زه ورته نه ګورم بچی ولې نه ګوري ای بابا دې ورځې کې ته سړی ډیر ګوري هر څوک دې ته ګوري نو زما او د سړو نظر په دې میاشت باندې یو ځای کېږي ځکه ورته زه په دې ورځو کې نه ګورم الله تبارک وتعالی ورله دومره حیا ورکړې وه حالانکه داسې شرعي مسله نه چې ښځې میاشت ته نشي کتی شي کتی شي دې کې څه ګناه نشته خو دا د هغې خپله حیا وه چې دې میاشت ته په دې ورځو کې سړی ګوري نو زه به ورته نه ګورم زمونږ نظر دغلته یو ځای کېږي نو چې مور حیاداره وي نو بچي به څه ضرور حیادار وي د نن زمانې زنانه وله راشه که نه غټې غټې غاړې به یې جوړې کړي نیم جسم به ښکاري نری نری لوپټې به وي سټ به ښکاري ویښته به ښکاري ساخې به یې دومره چاکونه به یې دومره اوچت اوچت راښ کړي د زنانه و چې تشي به یې ښکاري نو د کمې زنانه چې په شریک کور کې پاتې کېږي لیورونه دي پکې شریک کور دی او کپړې داسې دي چې د هغې نه تشې ښکاري بار په سړک روانه ده ګاډي ته چې ښکاري تشې ښکاري دا بربنډه ده که نه ده بربنډه نور څه ته وایي نو د دې زنانه چې بچي پیدا شي بیا کې به حیا وي هغه به د دې زنانه نه یو 2 چنده سیوا یې که نه سیوا هغه به د دې نه یو 22 سیوا ځي
د کمې مور چې تش ښکارېدل، د کمې مور چې شاته سټ ښکارېدو، د کمې مور چې مخې ته مرۍ ښکارېده، د دې بچي چې راشي د هغې به د دې نه پورته زوی نه بیا ښکاري، ځکه پرورش یې د دې مور په غېږ کې شوی. هغه د دې مور کپړو ته ګوري چې زما مور داسې لباس کوي نو بچي به یې څنګه لباس کوي. په دې وجې نه مونږ خپلو خویندو ته وایو، خپلو میندو ته وایو، الله تبارک وتعالی حسن درکړی دی، ښکلا یې درکړې ده، دا د خلکو د ښودلو دپاره نه ده درکړې، دا یې ستا د خاوند دپاره درکړې ده، دا ستا د خاوند امانت دی. په کوم ځای باندې چې د زنانه پردي سړي نظر ولګېد دې ښځې خیانت وکړو د خپل خاوند سره، د الله سره خیانت وکړو، د الله د رسول سره خیانت وکړو، د خپل خاوند سره خیانت وکړو. دا دې نه و چې دا ما ښکلی کار وکړو او دا ښکلی جسم یې د اور د جهنم سکروټې وګرځولې. دا خو په خپل جسم ناز کې مال الله ښکلی جسم راکړی که نه، دا دې د اور د جهنم لرګي وګرځول دا جسم. ظلم دې په ځان وکړو. نو غرض مې دا کو چې الله تبارک وتعالی هغې له حیا ورکړې و حیا. نو عمر رضی الله تعالی او علي رضی الله ته وفرمایل بچیه دا ستا خاوند دی، ټیک د ماته دا نکاح منظور ده، دا نکاح منظور. هغه بیا د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې بادشاه هم وي او انصاف پکې هم وي، بادشاه هم دی او انصاف پکې هم دی، الله تبارک وتعالی ته په مخ د ځمکه باندې دا خوښ انسان دی، بهترین انسان دی. بادشاه هم دی خو ظلم کوي، کولی شي، طاقت دی ورسره، زور دی ورسره، خو د هغې باوجود دی انصاف کوي. نو الله تبارک وتعالی ته دا په انسانانو کې خوښ انسان دی، بهترین انسان دی. او ګوره کم بادشاه کې چې انصاف موجود وي که نه، ته د سره د الله تبارک وتعالی امداد هم وي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي وی ملک بادشاهت دا د کفر او د شرک سره چلیدی شي خو د ظلم سره نشي چلیدی. ای بادشاہ دی، کافر دی، مشرک دی، خو چې انصاف ته پکې که نه نو د بادشاهت چلیدی شي، د په ملک کې به سکون وي، آرام به وي. الله تبارک وتعالی د ته مهلت په دنیا کې هم ورکوي. خو چې کم بادشاہ دی اگر چې مسلمان دی خو چې ظلم دی پکې، انصاف پکې نشته دی، غریب سره ظلم دی، زیاتی دی، د په ملک کې به چرته خوشحالي را نشي، د بادشاهت او د ملک چرته وړاندې نشي تللی، مخکې نشي تللی. دا او داسې شوي دي د مسلمانانو بادشاهان دا به ډیر زیات انصافدار وو چې کله د مسلمانانو په بادشاهانو کې انصاف موجود و، د دې وجې دوی په ټوله دنیا باندې حکمرانی کړې ده. په ټوله دنیا باندې مسلمانانو حکمرانی ځکه کړې چې په دوی کې انصاف موجود و، ظلم پکې نه و، زیاتې پکې نه و. او د کمې ورځې نه چې د مسلمانانو په بادشاهانو کې ظلم راغلی دی که نه، دوی په زوال شوي دي، دوی په زوال شوي دي. اوس پې د کافرانو هغه راج دی، د مسلمان سر او د کافر ډنډه ده. دا ولې؟ ځکه چې کافرانو په خپلو ملکونو کې انصاف شروع کړی دی او مسلمان په خپل ملک کې د خپلو عوامو سره ظلم شروع کړی دی، ظلم یې شروع کړی دی. الله د مسلمانانو حکمرانانو کې مخکې ډیر انصاف و. دا قطب الدین ایبک دا د مسلمانانو یو حکمران تیر شوی، یو بادشاه تیر شوی دی، او د دې ښکار او د تیراندازۍ د دې ډیر زیات شوقي و. د ښکار ډیر شوقي و، تیراندازي دا غشي ویشتل د دې ډیر زیات شوق یې لرو، او دا ګوړسواري او دا تیراندازي د حدیث مبارک کې دې طرف ته ترغیب هم راغلی دی، دا د ثواب لبي دي. نو د به تیراندازي ډیره کوله، غشي به ډیر زیات ویشتله، او دا ځکه چې دی یو عام مجاهد و، یو عام اسپایي و، د هغې نه رو 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 بیا حتی در دې پورې چې د مسلمانانو بادشاه جوړ شو. نو یو ورځ د تیراندازي کوله، غشي ویشتل، نو چې غش یې وویشتو
نو د داسې محسوس کړ چې په دې غشي باندې دغلته په دې غر کې څه شی ولګېد په د خو نه ویشته خو بس لاړ غشی هلته په یو څیز باندې ولګېدو دی چې ورغې هلته یو انسان و او داسې لتې ټکولې و اخري ټایم ځنکدنې و د چې هغه ولیدو چې او خو زما د لاسه خو یو بېګناه مسلمان قتل شو شهید شو ډېر زیات خفه شو اوس بادشاه دی تپوس یې کوو چې دا څوک دی معلوم شو ورته چې دا یو بوډۍ زنانه ده او د هغې دښکه یو بچی دی او د هغې د کور ټول دارومدار او خرچه هغه دې بچي باندې وه دی به غر ته راتلو لرګي به یې کول ډکي به یې کول او دا به یې وړل خرڅول به یې او په هغې به یې د خپل کور خرچه چلوله ډېر زیات پریشانه شو ډېر زیات خفه شو او لاړ هغې بوډۍ له هغې ته یې وي مورې ستا بچی چې دی دا زما نه لګېدلی دی خو قصدن مې نه دی ویشتی په خطایي رانه لګېدلی دی مورې ته مې معاف کوئ او که نه مې معاف کوئ مورې ور زنانه چې دا خبره څنګه واورېدله نو چغه یې وواله بېهوشه شوه ځمکې ته راتاوه شوه او چې کله په هوش کې راغله زما خو دغه یوه سهاره و هغه رانه م تاواغستله زه به اوس څه کوم دغه یو بچی و هغه رانه م تاواغسته هغه ماله ګټه وټکوله او زه به تا ته اوس څه ووایم بچی خو تا زما وجلی دی نو که زه تا مړ کړم زما بچی واپس راځي زه قطب الدین ایبک د دغې ځای نه را روان شو او ډایرک راغی عدالت قاضي له راغی او په ځان باندې کیس دایر کو اف آی آر په ځان باندې وکړو وی ما یو بېګناه مسلمان شهید کړی دی د هغې دې ماته سزا راکړی شي وګوره دا اوس بادشاه دی بادشاه په خپله عدالت ته ځي په خپله جج ته ور مخامخ کېږي او په ځان باندې اف آی آر کوي زما نه یو انسان شهید شوی دی ما ته د هغې سزا راکړی شي قاضي وی ټیک ده بوډۍ پسې سوال جواب وکړو بوډۍ راله دا مخامخ مجرم چې دی قاضي ورته وایي وی دا مخامخ چې کوم مجرم ولاړ دی دا ستا د بچي قاتل دی څه دې غواړي څه سزا ورله ورکړم دیت دې واخلم خو قصاص څه وکړو بوډۍ ورته وویل وی زما بچی چې ده قتل کړی دی قصدن یې نه دی قتل کړی چې ته ترې نه قصاص اخلي قصدن ده نه دی قتل کړی وی دیت ته له ترې واخلم وی دیت ته هم نه اخلمه ځکه چې داسې یو انسان چې هغه د ملک بادشاه دی هر څه کولی شي بیا هم راغلی دی او په ځان باندې اف آی آر کړی دی په ځان باندې رپورټ کړی دی او د مجرم په شان ولاړ دی زه به د هغه نه بدل څه واخلم وی خیر دی که زما بچی مړ دی د نن نه بعد زما بچی چې دی قطب الدین ایبک دی دا بادشاه زما بچی دی که نه داسې نیکمله انسان زما بچی شو که نه خیر دی که زما بچی مړ شو الله ما معاف کړی دی ما بخلی دی زه ترې اسم نه غواړم دا زما بچی دی چې دا خبره جج واورېده نو قطب الدین ایبک ته وویل د مسلمانانو بادشاه ته حکمران ته د دغې زمانې چې کوم بادشاه دی اوس دی د مجرم په شان ولاړ دی قاضي ورته څه وایي وی که دې بوډۍ نه وی معاف کړی که نه نو تا ته به ما داسې سزا درکړې وه چې تا به یاد ساتلي دا جج دی جج خود مختار دی د بادشاه په لاس کې نه دی که دې بوډۍ نه وی معاف کړی ما به تا ته داسې سزا او داسې سزا درکړې وه چې تا به یاد ساتلې وه دا خبره څنګه جج وکړه که نه قطب الدین ایبک داسې ملا ته لاس کو خنجر یې راویست خنجر یې راوست او داسې مخامخ ونیم جج ته امام د ځان سره خنجر راوړی دی او دا مې دې دپاره راوړی دی کو تا زما سره د عامو مجرمانو غونته سلوک نه وی کړی زما د بادشاهت لحاظ دې کړی وی په دې خنجر مې درنه سر غوڅه الله د بادشاه سوچ ته وګوره کو تا زما د بادشاهۍ لحاظ کړی وی زما سره د عام مجرم په شان سلوک نه وی کړی دا خنجر مې راوړی او دې له چې ستا نه سر لر کوم او جج ورته څه وایي که بوډۍ نه وی معاف کړی ما به داسې سزا تاله درکړی وي چې تا به یاد ساتلي چې سبا دپاره بیا داسې غلطي ونه کړي چې د مسلمانانو بچي ونه ولي داسې د مسلمانانو حکمرانان تیر شوي دي داسې دا د مسلمانانو حکمرانانو داسې انصافدارو د دې وجې نه هغوی په ټول دنیا باندې به حکمراني کوله
نن چې مسلمان خوار دی ذلیل دی برباد دی تباه دی د هغې اصل وجه دا د ظلم دی ظلم په مسلمان کې انصاف پکې نشته دی انصاف شته دی خو د چا د پاره د مالدار د پاره د غریب د پاره انصاف نشته دی نو که د غریب هیڅوک نشته نو الله خو شته دی کنه الله شته دی نو دا الله تبارک وتعالى بیا د دې غریب تپوس کوي د دې وجې نه بادشاهان د مسلمانانو هم په آرام سره ژوند نشي کولی داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.